پلار نافرمانی کړې ده چا چې د مور پلار خبره نه ده منلې په صحابو کې د علقمه په نامه باندې یو صحابي ده د زکندن په حالات کې ده د خپل مور والا ورته ناسته د کلمې شهادت تلقین ورکوي دا هغه کلمه په خوله باندې نه راځي او وفات کېږي هم نه د ډېره تکلیف وروسته هغه زنانه د کور والا الله او رسول الله کې وویل چې د الله رسوله علقمه په تکلیف باندې ده د زکندن حالات یې ده د شهادت کلمه هم نه وایي ساه یې نه خېژي ته ورته راسه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ځان سره حضرت بلال رضی الله عنه ملګری کله چې کور ته ورته راغی د ده حالات یې وکتل دی په ډېر سخت حالات باندې ده رسول الله ورته کښېنستئ پوښتنه یې ځینې وکړه د کوروالا څخه چې د ده مور پلار چیرې هغه په جواب کې ورته وایي چې د ده پلار خو وفات شوی ده لیکن د ده مور ژوندۍ ده له ده څخه جلا ده د په ژوند باندې خپله مور جلا کړې ده په بل کور کې هغه اوسېږي نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغی په هغه کور ته راغی مور دې راغی پوښتنه ځینې کړي چې مور جانې ته به د خپل زوی ته بخښه وکړه ده له تا سره سیاحت څه کړي دي اوس به ده ته بخښه وکړه معاف یې کړه هغه مور ورته وایي چې د الله رسوله علقمه نور ډېر ښه سړی و لمونځ مې د تهجد لمونځ په ټوله زندګي نه ځینې قضا شوی عام لمونځونه خو پرېږده پوره د صحابي درجه د رسول الله په وخت کې د صحابي درجه د رسول الله سره ګزاره ده لیکن بیا هم کلمه شهادت نشي ویلی د زکندن په تکلیف باندې اخته ده نو لیکن علقمه نور ډېر ښه سړی و په یو عادت یې بل و چې له ما سره به یې څه بدتمیزي کوله ما ته به یې خبره ډېره تېزه کوله ما خدای په خپلو شیدو باندې راغلی کله چې به ده ما ته یو تېزه خبره وکړه زما به زړه درد و نو د الله رسوله څه بخښنه ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت بلال رضی الله عنه وویل چې ای بلال ورسه لرګي راوړه اور بل کړه چې علقمه اور ته ورواچوه چې دې زکندن نه عذابه څخه به خلاص شي مور چې کله دا خبره واورېده ای د الله رسوله زما بچی څنګه اور ته ورواچوې د الله رسول ورته فرمایي چې ستا بچی د زکندن په حالات باندې ده کلمه شهادت نه وایي ساه یې نه خېژي تر څو چې تا بخښه نه یې ورته کړې ده ده به ساه نه خېژي مور ورته وایي مور د مور مینه ده په دنیا کې یو مثال یو سړی نشي پېښولی چې مور پلار دې خپل اولاد به اور ته ورواچولی نو وايي ما دلته بخښه کړې ده ما دی معاف کړی کله چې د بخښې ټولې دې وویل حتی علقمه کلمه د شهادت وویله له دنیا څخه یې رخصت کړه علقمه خو نور هېڅ هم نه دي کړي پوره صحابي ده لمونځ به یې هم په تهجد باندې تهجد هم پرې سره نه ځینې قضا شوي لیکن یوازې مور یې چیش کړی مور چې ناراضه په حدیث مبارکو کې راځي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه یوه پوښتنه وشوه چې د الله رسوله د قیامت ورځ به کله وي نبي کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې وویل په دې باندې الله تعالی علم د قیامت په ورځ باندې زه علم نه لرم هغه پوښتنه چې دې کوي چې یا رسول الله د قیامت نښانې څه شته دی ورته وایي چې د قیامت نښانې یې دا نه دي ورته ویلي چې زنا به زیات شي یا به شراب زیات شي یا به شرک زیات شي وایي قیامت به په هغه وخت باندې راځي چې کله اولادونه د مور پلار نافرماني شي نو د قیامت راتګ هم په چا باندې راځي د مور پلار په نافرماني باندې راځي موږ تاسو به ټول سالم نشو په طبیعت باندې نه جوړ لږ یې غوړ کم یا لږ زیات یا لږ مالګه کمه یا لږ زیات بیا به پر مور پلار باندې څنګه خبرې وي او ما ورته وجود د چا په خاطر شوی ده د مور پلار په خاطر باندې